حکومت دا نوی چې د 2018 په نتیجه کې راغلی دی او محترم عمران خان د هغې وزیر اعظم دی د حکومت د ایواني مدافع پاس شوی دی او په پارلیمنټ کې چې دی نه هغه د آئین حصه ګرځېدلي او په دې کې ترمیم چې دی نه هغه شوی دی چې نوی جومات او مدرسه به نه جوړوئ نو جوان عالمین حضرت مولانا رحمه الله صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی تشریف فرما دي دا د هغوی د مخې خبره ده چې په روز کال په دغه ورځو کې د رمضان المبارک نه یو میاشت مخکې زمونږ په علاقه کې برتاڼه ورته ویلی شي او تاسو به د دغې نوم نه ډېر ښه واقف یې حضرت برتاڼي باباجي رحمه الله چې په سوال کې په سوالونو په زرګونو د هغوی د مدرسې نه فیضیاب شوي علماء کرام طلباء کرام هغه موجود دي او د سوات او د شنګلي او د بنیر ګوټ ګوټ ته د هغوی د مدرسې او د هغوی فیض رسېدلی دی د هغوی په کلي کې یوه نوې مدرسه جوړاوېده او د هغه مدرسې چې کوم منتظمین وو محتمم او ناظم هغوی په موږ پسې راغله د زمونږ سره کېناستو چونکې د مدرسې اخراجات ضروریات ډېر دي جومات ورسره جوړېږي مدرسه هم جوړېږي لهذا زموږ خواهش دا دی چې دا زموږ د دې کلي نه پوره کېږي او موږ بعد هغې د دې لپاره چلېږو موږ ویې ډېر ستاسو چې کوم ځای خوښي او تاسو ته اندازه ورکړه لګي چې دلته کې به زموږ کار کېږي مخیر حضرات دلته کې موجود دي نو که تاسو په جومات کې حالت اعلان خبره کوئ او که هر څنګه تاسو څه ترتیب دي نو موږ ته وایئ مشکل دا دی دا خو موږ ته پته ده په جوماتونو کې موږ چندې وکړو مشکل دا دی چې موږ یو څو ځایونو ته چندې لیدلي یو لهذا موږ ته دا ویلي دي چې تاسو به چنده نوره نه کوئ ولی وجه سره د حکومت وخت د طرف نه نوی بل پاس شوی دی او په هغه بل کې دا ویلي دي چې دلته کې جومات او مدرسه نوي جوړولو باندې پابندي ده هغه وی او دا وی او بل وی د پلانکي نه مې اورېدلي هغه پیسې نه کوم چې په خپله به مونږ باندې تېر شوي دي دا د چا جوړت کېدی شي چې زه د مدرسې او د جومات دپاره د یو کونډې او د یتیم دپاره زه په علاقه کې لګیا یم سماجي خدمات کوم او په ما باندې به ته پابندي لګې ولې داسې کافرستان دی او یا موږ دومره یتیمانان یو انشاءالله العزیز ستا نیکه انګرېز د دې ځای نه ما په دې حد باندې لېږلی و دا به موږ لېږو انشاءالله د دیوبند زمریان موجود دي انشاءالله العزیز علماء کرام شته سر شیندلي سر بکب مجاهدین الحمدلله موجود دي موږ ورته ووایو داسې غټه علمیه نه ده داسې به وکړو چې دلته کې دا مقامي چې کوم خلک دي دا خو زموږ ډېر قدر او احترام کوي او علماء کرام ادب او شاعر ورته عزت ورکړي خو موږ به داسې وکړو چې موږ به ډېر لاړ شو او یو بل ټول هغوی داسې وکړو چې ممکن دلته کې خو دا ستاسو یوازې مسله نه ده دا د ټول علاقې مسله ده دا ورسره بلې مدرسې وړ بل مدرسې هغوی د خپل مدرسې د ضروریاتو لپاره چنده کوي ښایسته په محترمه او په مؤدبه طریقه سره لهذا دا حکومت به په چندې تنګوي چې دا نوي مدرسو او په نوي جوماتونو باندې پابندي لګېدلې ده نو موږ لاړو ډېر سیاسي هغوی ته موږ یو درخواست وړاندې او موږ ورته دا وکړو محترم د برټانیې باباجي په کلي کې یو مدرسه جوړېږي او ستاسو د طرفه په هغې کې موږ ته مشکلات رانشي دا د ډېر سي محترم د خپلې الفاظ دي محترم مسلمانانو وی مولوي صاحب تاسو ډېر قدرمن او عزتمن خلک یې ما به کافر کوئ نه
زهم مسلمان یم قرآن کریم باندې مې ایمان دی الله منم د خدای رسول منم زما واړه واړه بچي چې د هغو لپاره د عذاب سبب نه جوړېږم خو لیکن دا خبره مې واورم رئیس صاحب تاسو چونکې راغلي یې زما خواته زما دا فرض دی چې تاسو ته کوله خبره وکړم تاسو چې راکم درخواست مونږ راکړلې چې موږ په دې علاقه کې چې نه هغه چنده کو د دې مدرسې لپاره او تاسو موږ له انوسي راکړي او یا د دې مدرسې رجسټریشن د نوې جماعت او د مدرسې د دې حکومت د نوې چې د 2018 په نتیجه کې راغلی دی او محترم عمران خان د هغې وزیر اعظم دی د حکومت د ایواني حکومت د ایواني مدافع پاس شوی دی او په پارلیمنټ کې چې دی هغه د آئین حصه ګرځېدلي او په دې کې ترمیم چې دی هغه شوی دی چې نوې جومات او مدرسه به نه جوړوئ دې ته به انوسي نه ورکوئ لهذا که ته ما ته درخواست راکړې چې تاسو ما ته چندې اجازت راکړئ نو زه به خپل فرایض هغه بیا سره انجام کوم خپل فرایض به ادا کوم او تاسو به د نوې مدرسې د جوړولو لهذا دا د بچي ګوګل کې په دې کې ګوتې مه وهئ پټ پټ ځان له دغه ځای کې چندې کوئ موږ ورته وویل چې دا خو د مسلمانانو عمل دی او یا یو وجه خبره وکړئ تاسو دا واورئ چې کوم سړی دا خواهش لري چې زه دا کې زما د جیداد دغه حصه چې دا زه جومات ته ورکول غواړم مدرسې ته ورکول غواړم نو دا د پخواني په شان کې خبره نه ده چونکې د هغو مکمل په دې ملک باندې قابض نه دي او دومره زور یې نشته دی دا قانون لا امپلیمنټ کولی نه شي په موږ باندې او دا لاګو کولی نه شي خو لیکن باقاعده د آئین حصه ګوره جوړه شوې ده چې کوم سړی هغه جومات او مدرسې له ځمکه ورکول غواړي نو دغه سړی به د اول ECDC ته درخواست وکړي دا د قانوني حصه ده تاسو سرچ کړئ آئین نو دغه سړی چې کله درخواست ورکړي نو دغه مقامي چې کومه اداره ده نو دغه به یو کمیټه جوړه کړي او هغه به راشي دغه علاقې ته او په دې نوي کلي کې به راشي وګرځي او دوی به چې دی نه هغه په دې باندې خپل زړه تسلي ورکړي چې آیا په دې ځای باندې جومات او مدرسه جوړول صحیح دي او که نه دي دویمه خبره دا سړی که جومات او مدرسه جوړوي د ده کوم مسلک سره تعلق دی لہذا که دی که مسلک په بنیاد باندې مدرسه او جومات جوړول غواړي نو دې به انتشار جوړېږي بلکل د مدرسه باندې به بیا پابندي نو دا به یو جواز وګوري نو که ته دا درخواست ویسئ چې موږ جومات جوړول غواړو نو هغه به درنه تپوس کوي چې ستا د کوم مسلک سره فکر کوم مسلک او کوم فکر سره تعلق دی نو خامخا ورته دا ووایه چې یا خو زه دیوبندي یم یا زه بریلوي یم یا د دې علاوه یو بل مسلک مې دی نو تا ته به هغه وایي چې د مسلک په بنیاد باندې جومات جوړول غواړې هلته د دې خبرې اجازت نشته نو بلکل د جومات اجازت نشته